ښه نو دا راته ووایه چې واقع څه شوې ده حالت یې څنګه دی څه دې خیال دی تر څو به هم دغه شانته کې دا قیامتونه او دا تندرونه پر خلکو راغورځېږي کله به سم نیمګړی شي د کلي ته به دومره نقصان ورسېد چې لاس خپې د کلي نه بیخي کټ شو. الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما او بیا د بدقسمتۍ نه د یو پښتون په کور باندې قیامت ته د شین اسمان تندر پر راغورځېدلی دی د یو زلمي جنازه اوچته شوه خو صیبه جنازه یې د داسې وجې نه اوچته شوله چې دی به هم حیران به وي او پریشان به وي چې څه وکړمه دا وخت موجود یم ضلع مومن تحصیلي پلانغار د تور زیرکو په بوچه کې دغه تفصیلات ستاسو مخې ته راوړمه او په اخره کې به یو پیغام هم ورکومه. قدرمنو دا چې ما سره ولاړ دی نو دا دغه زلمي چې په چا باندې نن په دغه مقبره کې خاورې واوړې دي د هغه والد صاحب دی دا د هغې تره دی نور د کلي خلکه ولاړ دي رشته دار دي دي سره څه خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه دا راته ووایي چې دا کوم هلک وفات شوی دی د نوم څه عمر یې څونه و؟ د نوم ذبیح الله نامه وه او عمر 20 سال و. 20 سال تقریبا کنه سبق ویلی و؟ او جی 12 یې کړی و. 12 یې کړی و او د هغې نه علاوه د کار څه کوو؟ د میډیکل ټور کې کېنولې و تنګي کې او سهار به تلل مازدیګر به په دغه ماښام ټیم کې به راتلل کور ته به راتلل که ښه نو دا راته ووایه چې واقع څه شوې ده؟ واقع دا چې شوې وه چې دوی د ماښام په ټیم کې راتلل او د یټ نه لاندې سپین جومات ته وایي دغه ځای کې لوډر راغلی دی او دوی د تنګي طرف نه روان دي پلانغار ته راځي کلي ته راځي او لوډر به ښکته تله او دغه ځای کې اکسیډنټ شوی دی. اکسیډنټ شوی دی. اکسیډنټ څه سره یې گاډی وهلی دی یا دوی څه وهلي دي؟ دوی اوس موږ ته صحیح معلومات نشته خو لوډر ته یې وهلی دی. لوډر سره اکسیډنټ شوی دی. لوډر سره. نو د سره نور څوک په موټر سایکل باندې؟ او د سره مې یو وراره و او بل هم د تره زوی و. هغوی زخمي دي روغ دي څنګه دي؟ هغوی زخمي دي. زخمي دي. حالت یې څنګه دی؟ بس گزاره کوي ښه دي گزاره کوي بس. زوی دې راډې مشرې زوی و؟ دا مې مشرې زوی و. واده یې کړی و؟ نه نه واده یې موږ نه و کړی. کویدن شوې وه؟ نه نه کوزدنه مو نه وه. نه وه شوې. صحیح ده. ټیک ده. قدرمنو تاسو د دې دغه خبرې واورېدلې او ما ته خو د کلي خلکو داسې ووي چې دا هلک داسې و چې دی به کله تنګي نه راتله نو د کلي خلکو به ورته ټلیفون وکړه چېرې مونږ له ده سره پلانکې څیز راواله پلانکې څیز راواله نو دغه ده چې یوازې پې د دې سړي ملا نه ده ماتې بلکې د دې کلي پې ډېر خلکه په دغې باندې غمجن هم دي او هغوی هم پې ډېر زیات کار نیمګړی شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه دی ستاسو دا ماشوم څه په رشته کې؟ الحمدلله بالکل خیر دی او دا هم ورېرونه کېږي دا یو هم د تره زوی دی دا یو ورېرونه دي او دا هم د تره زوی دی یو مې خپل وراره دا نشنو مې کوم چې جوګل دی پېښور ته چې بوولې نو ټول خپل کسان دي الحمدلله اوس ګزاره کوي ښه دی خو خراب دی اوس هم. صحیح زخمی دی که نه ګزار یې خوړلی دی. ښه دا راته ووایه چې دا څه اولنی اکسیډنټ نه دی چې ګنې دغه یو جنازه اوچته شوله د دې نه مخکې عمر روان دي په روزانه بنیاد باندې دغه شانته کې د پلار ملا ماتیږي د مور کریکې خلکه په کلو کې اوري دغه شانته کې خور غمجنه شي رور بېروره شي څه دې خیال دی تر څو به هم دغه شانته کې دا قیامتونه او دا تندرونه پر خلکو راغورځېږي؟ نو بس خبر داسې چې اول خو ډېر د چینچیانو نه اکثر دا مسایل راځي ځکه چې به چینچیانو کې یو لیوټي اکثر پته نه لګي هغه وایي دا موټرسایکل روان دي نو د عوامو له هم دا پکار ده چې مثلا لږ یا اشارې ولګي سیډونو ته یا داسې یو بره بې باتي ولګي چې پته لګي چې یاره دا خو چینچي روان ده یا بل څه گاډی روان دی نو اکثر د دې نه ډېر حادثات راځي. ستا د خبرې مقصد دا دی چې کله دا چینچي را روانه وي یا دا لوډر را روان وي نو دې ته مخې ته یو لایټ لګېدلی وي موټرسایکل والا ته یا مخکې ګاډي ته داسې ښکاري چې دا موټرسایکل را روان دی خو هغه غټ ګاډی که نه؟ او بالکل همداسې ده. ښه نو څه د دې حل څه دی چې څه به کېږي؟ نو باید دا داسې خبره چې مثلا عوامو له هم پکار چې پکې دغه وکړي او مثلا حکومت هم په دې باندې اکشن والی چې مثلا داسې
ترتیب ولو چې مثلا دې پته لګي چې دا چینچي روان ده یا غټ ګاډی روان دی که نه چې د بل موټرسایکل والا دا پته لګي چې مثلا دا آنلاین دا غټ ګاډی دی لیټونه پکې مثلا برابر نو بیا پته لګي چې دا غټ ګاډی دی صحیح ده د شپې خو به د لیټونو غم سړی وکړي خو چې د ورځې بالکل په دې جنجونو کې په نشه کې روان وي او روغ د سړي د پاسه به روخیږي دغې سره به څه کوو نو بس هدایت د مور او پلار نه چې مثلا خپل بچي له ښه تربیت ورکړي او موټرسایکل ښه شی هم دی او لکه بد شی هم دی لکه ډېر بچي مثلا د دې لاس مړه شو که نه صحیح نو دا هدایت د مور او پلار نه چې مثلا هغه له مثلا هدایت د تربیت له صحیح ورکړي نو به د هغوی نه به سمېږي صحیح یوازې موټرسایکل نه دی نو موټرو والې دي دا نور غټ ګاډي دي ټرکونه دي د هر څیز هم دغه لار د بسر سړی په دې کې دی چې یاره دلې یو 15 منټه 10 منټه مخکې ورسم او په دغه د 15 منټو په جلدی کې قدرمنو کتونکو دغه د هغه لپاره خو جلدي وي خو شاته داسې تباهي وکړي چې دغه خلک بیا ټول عمر موږ داسې خلک هم لیدلي دي چې د دې اکسیډنټونو نه بچي بایللي دي او بیا ټول عمر د نشو په ګولو باندې دغه رقم د غلطولو کوششونه کوي خو بیا هم د اولاد درد دومره زیات وي او دومره خوږ وي او بچی چې په ګولو باندې هم دغه غمونه نه هېرېږي قدرمنو کتونکو دا دغه هلک چې په چا باندې خاورې وړېدلي دي د هغه تره مونږ سره ولاړ دی بل ترې د ده سره هم څه خبرې کوو کاکا څه به راته ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کار دی دا ډېر خوږ هلک و ډېر ښه انسان و ډېر منډه تړله پکې وه ډېر تکړه و ډېر موږ له دومره خدمتونه کړي دي چې نشم درته ویلې په خدمتونو د ده موږ لړه چاودی دی او بس اوس یې پوره وه او بس خدای واخیسته او اوس موږ پې ښه زړه خفه یو خو بس څه علاج نه راځي او نو بس څه به ووایو حق لار ده که نه او خدای دې نور خیر راته پېښ کړي دي وارثه له دې خدای پاک زړه صبر وکړي موږ ټول وارثه یو موږ ترونه یو خو نور د خدای پاک داسې غم نه راولي چې دا پلانې هېر شي او موږ پې د خبره ده دا د پلان خدای نه هېروي ځکه چې ډېر زیاته خفقان کې پراته یو او ډېر زیات په تکلیف کې او بس خدای دې نور دغه ختم کړي نیمګړی به ډېر شوې ډېر زیات پې نیمګړي شو په خدای نو چار ماسان بیا له خوراکه را رسوله تنګي نه او نو ولې دروغ وایي دروغ خو دغه چې کوم انسان وایي نو زه دغه به ایمان هم نه وي نو بس په دې ساعت یې مو څه کېدای شي چې راغېستي وو لاله موږ د دې وروڼو له مې راغېستي وو د وروڼو له مې راغېستي وو د بچو له مې راغېستي وو که نه نو بس هر ورځ بیا دارو بیا ده راوړله دغه د ده وه هر شی د ده وو موږ پې ټول پې ډېر موږ تله پې سم نیمګړی شو دې کلي ته پې دومره نصار ورسېد چې لاس خپې د دې کلي نه بیخي کټ شو ټول کلي نه پې کټ شو ځان له زما نه زموږ نه چې زما نه زموږ نه دومره تکلیف دې خلکو ته ورسېد چې نور نه شي رسېدی نو قدرمنو دا یوه خبره به وکړم چې هر سړي له پکار دي چې لږ د احتیاط نه کار واخلي او بیا د انسان د خپل ذاتي حیثیت نه علاوه حکومت له پکار دي چې د دې خلاف سر اقدام وشي د موټرسایکلو والا زیاتر که مونږ کتلی وي نمبر پلیټس نه وي هغې ته بیا کاغذونه ورسره نه وي هیلمټ نه وي د هغې نه علاوه که نور ګاډي دي نه بس هر سړي ګاډی روډ ته راویستلی دی نه پرمټ وي نه کاغذ وي نه لایسنس وي نه د ډرایوینګ په اصولو باندې پوهه وي خو بس په دې کې وي چې ځان منډایي ته په وخت باندې ورسوم او ځان د پلین کوچ واډې ته په وخت باندې ورسوم او په دغه تادی کې بیا مورم غمجنه کی او پلارم غمجن شي او اکثر خپل بچی هم یتیم کی باور لرو چې دا حادثه اخیری حادثه شي او حکومت هم راویښ شي معاشره هم راویښه شي او همدغه شانته کې د دې حادثو د وجې نه د لاشونو اوچتولو د جنازو د اوچتولو سلسله بند شي خوشحاله اوسئ خادم غواړم